کومنګ دا غوړ زمونږ زړه خوشاله د خوشالۍ نه چوي او زمونږ په کور کې سکون وي زمونږ په کور کې آرام وي او راحتونه برکتونه یو کار شروع کې مونږونه کوي اس وخت په نه لګي دا ور زمونږ زندگی الله تعالی ډېر مختصر پیدا کړی دا کومنګ سارو ماخام مونږونه کو یو منټ نه ځای کو بیا هم موږ حق نشه دا کوله دا هو موږ باندې الله تعالی احسان دی چې 50 منځونه انا کې موږ ته 50 منځونه ملاو شو حدیث مطابق چې دا انسانان به شپه ورځ 50 منځونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا توفه د منځونو چې روانه کړ راتلو دنیا ته نو موسی علیه السلام په لار کې ورته ملاو شو حضرت ورته وی چې څه توفه ملاو شو دا مستوفه ده د الله د طرف نه مسلمانانو لپاره غټه توفه ده نو پیغمبر علیه السلام چې الحمدلله 50 منځونه ماته ملاو شو چې زما امت د 50 منځونه نو موسی علیه السلام چې 50 بنې شي کوله وی الله ته درخواست وکړه دا منځونه لکم حضور علیه السلام لاړ الله ته وی الله وی ز 15 سلويخ بیا لاړ 15 پاتې شو منځونه نو موسی علیه السلام دوباره لاړ شه وی نور پم کم کا وی ما قوم خپل قتل دي منځونه خلق بنه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې یار نو نشم شرم الله زی دا 15 دي نو 15 منځونه باندې سټیم لګ زه اکثر خلکو ته 15 منټه لس منټه سار واخله لس منټه د ماسپخین د مانځه واخله لس منټه د مازیګر والا لس منټه د ماخام او لس او 15 منټه د ماوسن دومره ټیم الله پاک نشور کوله نو د منځونو ډېر اهتمام کوي زموږ د ټولو مسلو حل که زه صرف نن په مانځه خبرو کوم ډېر نن چې کوم زمونږ کینو که نارینه که ښځې دغه جړاوي بېروزګاري ده پریشانی ده بیماری دي حالات خراب یو علاج د ټولو د خبرو منځونو کوي الله و ټول مسلې حل کوي احادیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام پریشان شو پس خبر باندې مز به شروع یو فرض مز دغه سره هغه کوي فرض او کول اسی پریشان بس مسله سره چې کوم دی واچي او 2 رکعات الله پاک دې سوالو کور کې رزق نه مسپکار دی کور کې بیماری مسپکار 2 رکعات نفل حاجت سړو کی چې خدای پاک دا مسله وته حل کړي نن موږ هر خیر کړي خپل دین خیر کړي